اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان بس ما تقول زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی چې سپېرې پاکي وي نو دې ور داخلې کا پروا نشته دی او ائمه ثلاثه وینه طهارت کامله ولا شرط دی علا باجه چې مکمل او د څه د حدث نه پاک کې د امام بخاری اعلان د مسلک نه احناف ته دی او ما طاهرتان او چې څوک کوئی چې طهارت کامله شرط دی ولا ګورې زموږ فقه کې یو قول شته هغه وی طاهرتان نه ظاهري طاهرتان نه دي طاهرتان عن الحدث دي طاهرتان د نجاست نه لري مراد طاهرتان د جان مراد دي د حدث نه خو ظاهر کې طاهر دې ته ویل کېږي چې پاک کړه چا به فرمایي مغیرہ رضی الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاويت قسم وجوبه الموزي النبي عليه السلام فقدعهما فإني أدخلتهما داخل کړي دوه طاهرتين په حال کول د او زما کې یا هما کو درجه کا داخلي کړي مې دا په موضوع کې په دې حال کې طاهرتين وي فمسح عليهما مخکدا بس مولانا سے ما خبره کړی دا چې وضو د اکل د مامست النار نشتا او کنيشتا دو مسلې دي لکه متوجه کې سبق ډیر زیات آسان دي لومبه مسله کې په صدر اول کې اختلاف ځکه دوه قسمه روایت دي یو کراوی توضؤ مما مست النار ابو هريره روایت دی اجي ابن عباس په اعتراض وکړ په انا توضؤ من الحميم وغيره وغيره ببشير وعلي ابن اخي اذا سمعت حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا بهر کې او بل ځای کې راځي ان نبی عليه السلام اصلاح کې شی وکړ او مانځل الله او داسې نو حضرت جابر روایت کې دا دوار ذکر شته اسوي وکان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس النار بس جابر روایت فیصله کړی دا چې دا چې کوم دې کې وضو ما مس النار دا منسوخ دی خیر خلاص بعض علماء وی چې مراد د دې وضو نه وضو لغوي مراد دی برکت الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده او بعض وی چې هغه توضؤ مما مس النار چې راغلی محمول په استحباب باندې تو کا په استحباب عمل کوي تو وضو لغوي اخلي او زمون په نسبت باندې دا منسوخ دی بیا د صحابه اخره زمانه کې اجماع شو په خبره چې وضو د ما مس النار نه نشته دا یو مسله ده دویمه مسله بل وخت تاسو یادی په ترمذی کې مې ویلې و چې د لحوم د ابلو د اصل نه پس دا لحوم د ابل د نواقض د وضو نه دی او کنه یاد لرئ نو په دې کې امام احمد او اسحاق یو قاضي جماهیر پر قاضي احمد ابن حنبل او اسحاق کې او لحوم د ابل د نواقض د وضو نه دی صرف وقف ولا د ابل او اي مسله سوي بنا لحوم د ابل د نواقض د وضو نه دی البته هغه محمد اسحاق وی ته او د وحه یو کړه او د فرض دی واجب دی او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شافعی او مالک لنا واجب نه دی او مستحب دی دا مستدل تیر شوی دی په ترمذی کې دلته کې امام بخاری اعلان مسلک احمد ابن حنبل کړی دا مستدل سو هغه داو چې انا توضؤ من لحوم الابل قال توضؤوا منها یا دې انا توضؤ من لحوم الابل قال توضؤوا منها او زما دلیل سره دغه کې مې وې چې کان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وما مست النار عام دي ابل وغيره او زمان دین دلیل د تمامي په تیر کې ذکر شوی دی هغه داسې چې انا توضؤ من لحوم الابل والبانها قال نعم انا توضؤ من لحوم الغنم والبانها قال لا تتوضؤ نو په دې کې تر البان راځي انا توضؤ من لحوم الابل والبانها قال نعم لقد جرى ترى نو الت احمد مو چې د لبن او د اوخه نه پس او د واجب نه دی فما هو جوابكم فهو جواب هذا البان قرينه پدیدا اذا توضؤ محمول په استحباب باندې او ما د طبراني د اوسط روایت هم د سوي الوضوء مما يدخل لا مما يخرج يا الوضوء مما دخل في شي خبره او عدل تنه لګيږي
هغه دې مخکې سره لګېږي نه نه ما بالعكس وي تیر وتم کنه الوضوء مما يخرج الوضوء مما خرج لا مما دخل یا مما يخرج لا مما يدخل امن موږ لپاره د دې راځي چې خېټه ته ور داخل شو بس دغه خبره وکړي دوسر پسې من لم يتوضا من لحم الشاة والسويق وردوار امام بخاری او ذکر دې کې څه غرض دی شات کې د صومت ته سويقو کې د صومت نشتا هغه ماکولات د صومت پکې څو پکې نشتا لم يت واكل ابو بكر وعمر وعثمان لحما فلم يتوضؤوا شابسي ما كده قال فمن يعبد الله به ومن يتعنى له أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ من كتب شاة فدعي إذا سألت فأخذته فصلى ولم يتوضأ أو ذاتين ذكرها وبه حدثنا أبو مالك بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن حارث أن زويل بن مرحان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خيبر حتى إذا كان في الصحراء حديث سير شيء لام شوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما قام الى المغرب ثم قام الى المغرب ومر وقصنا ثم صلى عليه وسلم وبه قال حدثنا وقال اخبرنا وهب قال اخبرني عمرو بن بكير عن بكير عن قريش عن ولا ناسف فاغي سؤال كذا مخي ده امام بخاري دي ترجمه الباب ته وګوره من لحم الشاة والسويق دي ودي منته لحم الشاة والسويق نو السويق خو په روایت راوړل بعض علماء دا کاتب بل دا محمول دی په غلطه ده کاتب ذکروست د السويق بل باب قائم کړی امام بخاري رحمت الله علیه نو دا یو باب مخکنی دا محمول شو په هغه چې کوم کې د صومت ته او د سوي خدا باب یې په دې بنیاد راوړل چې د صومت نشته دواړه د ما مسلمان نه تدي او د دواړو نه پس نبی رسول الله او د سنې کړي دا ورپسې نبی صلی الله علیه وسلم جی ما په دې سوال کړو امام ترمذی دا څه راوړل دي دا خو د اطعمه خبره ده نه اطعمه تعلق ته لیکن منزل او درېږي نو خپل بوین دي کبلیز دي په دې نسبت دل تراوړو جواب او مولانا سم دا هلي ولې راوړل دي هل څه ده الفاظ د کلام اختلاف په روایت کې الغو هغه د کلام چې کوم ځای کې اختلاف په فقهاو کې وي د فقهاو کې اختلاف نشته بیا هل ولې وروړي اصل کې د کې لفظ دا دغه دا لبنو کې یو دسومت دی لبنو کې څه دی یو دسومت او په روایتو کې پکې یو اختلاف راغلی دی دسومت ته یو اختلاف راغلی دی ولې اختلاف راغلی دی البته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لبنو د اوخانو متعلق څه ویلي دي اسماوي کان الفاظ مې شو انا توزع من لحوم الابل والبانها انا توزع منها او بیا انا توزع من لحوم الغنم والبانها شابتي لا تتوزعوا نو هغه کې د وجود لحم د لحم او د لبن د ابل متعلق راغلی دی ځکه هل لفظ او دې به اشاره دی چې لبن دلته عام دی او براش جریمه لبن هغه د اوخ دی او هغه څه شي د اوخ مو اوخ وایا او کدا ګړې د چیرې د کدا چرګ دی مخکې ده چرګ دی دا مطلق دی کدا اوخې دی او کدا ګړې چیرې دی مخکې ده الکه مولانا صاحب دې کې ما خبره کړې او کستا سوی دی وضو من النوم یاد دي بعض علما مطلقاً قائل دي د خبرې چې وضو مطلقاً د نواقض د وضو نه دي شعبه او عبد الله ابن عمر وغيرها او بعض علما مطلقاً د قائل دي چې وضو د نواقض د وضو نه نو د نواقض د وضو نه بالکل نه دي حسن بصري وغيرها او ائمه اربعه په متفق دي چې قليل ناقض نه دي كثير ناقض دي بیا په قلیل او په کثیرو کې اختلاف او مولانا صاحب شافعي صاحب سویلو
هغه ویلو که په یو هیئت ته هیئاتو د صلات باندې اوده شو نو دا قلیل دی. اصل دی کې علت استرخاء د مفاصلو ده، علت نبی علیہ السلام په خپله ښودلی دی او اصل په دې کې روایاتو کې تعارض دی. یو ځای کې راځي چې من نام مستجعا انما الوضوء على من نام مستجعا، او بل ځای کې راځي چې صحابه کرام به ینامون ثم يقومون الى الصلاه ولا يتوضؤون ماسوتن حتى تخفق رؤوسهم. ډېر ډېر په ترمذي کې د دې وجه زموږ علما د تطبیق راولي چې دا کوم ځای کې دا د نوم د نواقضو نه ګرځولې دی هغه نوم ثقیله یا کثیره دی، او چې دا کوم د نواقضو نه نوم خفیفه دا راکول لږ خوب دی قلیل دی. ها او زمونږ په ذهب سو چې که داسې ځای کې اوده شو چې مقعد یې په ځمکه تمکن لري نو دا قلیل دی. ولې په کثیر دی به پرېوتی وي یا په هیئت د هیئاتو د صلات باندې کې اوده شو دا قلیل دی. او یا درې قسم ویلي ما ویل چې که زړی داسې یو شي ته والې وه هغه ته لرې کې دی نه پرېوځي نو دا قلیل دی الا فهو کثیر. او اصل علت استرخاء د مفاصلو ده. بیا د ساتي او قاعده درته ووایم دا مې ترمذي کې ویلي وه چې کوم ځای کې اصل سبب ته وصول ممکن نه کنه نو حکم ظاهر کېږي په ظاهري سبب باندې. اصل سبب ما ته څه پته لګي چې په خوب کې سړي هوا وتې ده او کله ده وتې ځان ته به څوک نوکر خو نه کښېني چې زما د مقعد خوا کې د شا به کښېنم پوزم بیداره کړم غوږونه مې بیداره کړه دلته کېږم چې څه شي به وځي که به نه وځي. بیا خو یو ښځه سړی دی لګوي یو ښځه خدمت ته یو دی چې ته به بل کار نه کوې خو مقعد سره به مې سپېمې جګ کوې اوس خبره دا خو د انسان کار کوي. نو اصل سبب ته وصول ممکن نه دی نو بس هغه ظاهري سبب چې نوم د قایم مقام وګرځي لکه مشقت لکه ما ته ګوره په سفر کې مشقت څه پته لګي چې اصل سبب مشقت شته او که نشته دا هغې ته وصول بعضې وخت کې په جهاد کې به ځای مشقت کوي بعضې وخت کې به په جهاد کې ځای مشقت کوي نو بس سفر قایم مقام کوي. تاسو پوهېږئ یا مثلا پیسې وي نه دي فانما الماء من الماء کې چې اوس که انزال وشي او پوه نه شي نو جما باندې غسل لازمي. ولې ځکه اصل سبب خفي دي ما ته څه پته لګي کېدای شي لږه ونیمنې وتي او کېدای شي نه وتلې نو اصل سبب کې خفا ده نو حضرت د ظاهري سبب قایم مقام دي. دا ورپسې ومن لم ير من النعساء والنعستين والخفقة وضوءا خفقه دا ټول یو شی دی. نعسه څه ته وایي ما ته وګوره چې تاسو پوه کړم ما ته ګوره ما درته مخکې ویلي ما ویل چې کوم خوب په سر کې راغی سر ګنګس شو هغې ته سینتون وایي او چې سترګو له راورسېد نعاس ورته وایي چې زړه ته کوز شو نوم ورته وایي. یاد دی سر کې هلکه وي سر مې ګنګس شو سر بل شان شي هغې ته څه ویلې کېږي دا ادنا مرتبه د نوم ده هغې ته څه ویلې کېږي سینا. او چې سترګو ته ملاسو چې هلکه سترګې مرغۍ وږې شوې نو نعاس ورته وایي. او چې زړه ته کوز شي څه ورته وایي نو ګوره قرآن حکیم کې الله وایي لا تأخذه سینة ولا نوم نه پې هغه ادنا حالت راځي نه اعلی نو متوسط خو په طریقې ولا منځته شو یې نعاس دی. نو نعسه او نعستین زوک ما ته وګورئ نعسه دې ته وایي پوهېږي په خبره دې ته وایي نعسه ګورئ حتی تخفق رؤوسهم دا مثال شو. او دویم ورپسې څه شی دی خفقه. خفقه څه ته ویل کېږي سر ګنګس کېدل سینتو. نعسه او خفقه سر حواس معطل کېدل چې کله سر ګنګس شي که نه غوږونه سترګې پوزه خوله په دې ټول یو بل شان کیفیت راشي په دې ټولو سترګې لا اودې شوي نه وي خو د سړي ته هر څه کیري بیري شي هر څه ورته بل شانتې شي نو خفقه دغې ته ویلي کې او د نشته دته نومې خفیفه دی تو ورپسې اذا نعس النعاس ولا لا تريد مسقي وليقل ودريشي حتى يذهب عنه النوم اثر النوم منمکه وخیر بچوتشا فإن احدكم اذا صلى او دو من د شپې په نفلو کې فرض کې بدات نه کوي فرض کې ما سره هغه د اسماء روایت دلیل دی په سره وبو واچو شي په خاطر دا شپې په نوافل فرض کې بدات نه کوي چې د کې ګول فرض سره وځي کې د پلار حکومت دی
نه هغې کې په سر به اوبه واچې خلاص شو وهو ناعس نو لا يدري پته ورته نه لګي لعله يستغفر ممکن ده چې د خدای نه بخښنه غواړي نو فیسب نفسه دی به وایي اللهم اغفر لي نو کېدای شي داسې وایي چې اللهم لا تغفر لي بیا به څه کوي یا بل چا به وایي اللهم اغفر لي په دې اللهم اغفر لفظ وایي نو اغفر لي ما وباسه او اغفر الصامنة بالتراب اللهم اغفر لي خورك من يوسا خورك من كاكل كل تبايك وكذا شو ما كذا ها وبه قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ايوب عن ابي شهاب عن رسول الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نظر في الصلاه فاذا حب الى ما يقول قول دين سمعوا بشو كودا سمات ندي كودا سمات بیا به نبی رسول الله كودا سمات دي انا ویلار شو دشا تمن دي پریدا وا دیونو چې ودسته مات دي که جواز اشتا ورته شه لعله يستغفر ثبت من جاري ساتي دا خطر ده انا چې ودسته مات دي که من جاري ساتي دا خطر ده چې دا غیر په دې باندې عین دخل نوزي شابه وضو من غیر حدث کی ترمذی کی ما خبره کړې ده ما ته ګورا چې وضو من غیر حدث دا وضو دا مستحب دی او اله دې په یوم مسکړي اګمون دې پینې کړو دوباره او داس کې به اسراف او تبذیر دي او ما ویلو چې په نبی عليه السلام په لومبه زمانہ کې وضو د هر مانزه لپاره فرض او د استواق دغه قائم مقام شو پیغمبر علیه السلام په اخره زمانہ کې په یو ځل مونږ شوې دي لکه دا خندق کې دا فوکس شو د سیو کو مازیګر مو کو مغرب ځم مخکې ده شابه وخت ثاني د تکل کا وحدثنا عبد الله حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه كل بينكم مقطع من خير استراحه الوضوء كما يحدث او دا د پیغمبر علیه السلام غالب حال دی دا مخکنی حال اخبره چې د تجربه دا ګوره بیا دوباره مخرج او تاسو نه کا دا او د مازیګر په کومه ښه تطبیق څه شو د یو دغه په میاس کې یا هغه د عربي په علم دا د بل راځي پای یو شو او یا څه مخکنی حال او وروستنی حال دریم نسوي هغه عام عادتو د کله کله درې تطبیقات څنګه شو هغه د اغربي علم د حضرت انس د سوید بن نعمان دی دریم نسوي مولانا صاحب هغه مخکنی حال یا اوس قائم مقام سیوا شو اوس د بل حال شو او وروستنی حال دا شو او دریم نسوي مولانا صاحب هغه غالب عادتو مستحبابي صورت او د کله کله کړی او مثلا معلومه شو چې ترسو پوری سړی به د څه شی نه دی په یو د دې موضوع او د حدیث دا مثلا معلومه شو چې دا ستوانی پوری امام ستو نادي او به د وضو نه کړی شابه چې کوم ځای کې لفظ د وضو راغلی دی ادم محمود کو په وضو لغوي باندې د دې په مزه کړی دا شابه دا ابواب دا شتا شروع شو د باولو ابواب ته شروع کړل د باولو دا چې د مانزه سره متعلق دي لکه څنګه چې موږ د لپاره طهارت شرط دي د غرنګ نجاست د مقام او نجاست د بدن او نجاست او د صوبې هغه ازالام ضروری ده هغه نه تطهیر بام کې لکه د ابواب بیان د تکي من الكبائر الله یستتر من بوله دې معلومیږي د انسان خپل بول دا نجستی او دا غي نزان ساتل موجب د ګناه کبیره دي دوه څه دلته راځي مجاهد دلته بالذات اورید ابن عباس تا او بل د کتاب مجاهد ابن عباس په واسطه د تاوسل ممکن د ترمذی کې دی ویلي دي مرته شو علی السلام به حایت په یو باغ کې د باغونو د مدینه منوره یا د مکه مکرمه دا باغ کوم دی دا د اونو ځنګل ته وایي اصل کې حایت او حدیقه کې فرق دی حدیقه حایت هغه باغ ته وایي چې دیوال کې ته وایي دا کوم باغ نه چې دیوال ته وایي نو هغه ته ویل کېږي حایت ورته ویل کېږي او دا کوم باغ نه چې دیوال نه تا نو هغه ته حدیقه او بستان عام په دوه باندې اصلاح کېږي په یو باغ د مدینه یا د مکه او مکه
لیکن مولانا صاحب دې کې دا دراوی نه خبر راغلی دی دا مدینه منوره واقعه ده تطرید په نور روایتو کې فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلا ولنا لك سؤالك التوي ما يعذبان في كبير او ثم قال بلا ولبرست برادي قبل روايه وانه لكبير رسول روان نو ما د دوه من کې تطبیق کړو خان هغه ما يعذبان في كبير في ثقيل تګران شي کې نه احسان شي کې او بلا وانه لكبير ولكن گناه كبير هلکه یو بل تطبیق په مقام ادا وما يعذبان في كبير في زعمهما د دې په زعم کې گناه کبیره نه او بلا وانه لكبير في علم الله یا پر رسول الله کې ما يعذبان في كبير معنا مې سوکړه ثقيل شي کې نو ځان ساتل ته احسان او د خدای پر ګناه کبیره ده او یا ما يعذبان في كبير في زعمهم دې په ځان کې کبیره نه او بلا الله په علم کې د حکم کې کبیره ده کان احدهما لا يستتر من بوله سوتره به جوړول د خپل بول د ځان په میانس کې پرده به نه کوله حایل او دې بل يمشي في النميمه دي ثم دعا بجريدة يصاندا فكترها كسرة ضائقة ودعا على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله ان يخفف عنهما ما لم تبصا لازم شيء من التخفيف فراشي مولانا سيدي لماري خبرك لي لك معمولي اكمال درته ما یو خبره خدا شو دې د ولي ګناه کبیره وای ځل ساتل یا به بول سره مسکه نمون دې صحیح نشو دغه عموما د بول مقدار چې په سړی پریوري درهم نه زیات مونږ دې صحیح نشو او یا به مونږ نه کېره دې بول د وجنون بیا ګناه کبیره شو او نمیما ولي ګناه کبیره ده نمیما ستوي نقل کلام په غیر علی جهه الاضرار دا ډیر ګناهونه له مونږ کېږي یو خدا چې د دوه په میاس کې بغض پیدا شي حسد پیدا شي غیبتونه باندې ورته او اکثر قتل قتال په خبره شي نمیما دا دغه دا عذاب قبر په دوار ولي مرتب دی رب دې قبر اول مرحله د اخرت قبر څه لك اول مرحله اخرت او دا عدم تستر د بول اول مرحله د مونږه نن په د بول نساتي هغه نه پس منځله دی او دغه چې نمیمام اول مرحله ده دې سره روز بیا قتل قتال او بغضونه پیدا کیږي دا دوار اول مراتب دي د ګناهونو دا د بول نزان نه ساتل دا به مرحله ده لیرا چې یا په د سمون کې یا نه کې او دغه اول به د بول نزان ساتي بول بوچه هغه نه پس بیا چار ادم کې منځله ودرې او دغه رنګ د نمیما دا سبب د روز د دنیا ګناهونو ګرځي د اوله مقدمه شو مولانا صاحب دې کې بل خبره کړې و بل څه کړو نه چې مې ربي سبيل استلام تعالی کشف د خبر نو شو طالب کشف بل مسله مې دې سیوا تعالی د خبر حق شي او بل مې سوي نه و مولانا صاحب بل مې دا ویلي و چې دا مالک ته بقا چې او چې ویني د هغه پورې بل آزاد کې تخفیف راځي چې او چې نشي ما ته ګورې دا ویلو چې دا قدام مسلمانانو کو کافرانو یا دي بعض حضرات وی دا کافرانو دا مسلمانان نو ما اغرض کړی و چې دا کافر نه هو نبی علیہ السلام د تخفیف سوال ولې او قران کې راځي لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينزلون بعض علماء جواب کړی دی خیر کله کله په کافر د پیغمبر رحم راځي لیکن دا څنګه نه دا مسلمانانو بلکې بل روایت کې راځي چې دا په بقیع کې و بقیع د مسلمانانو قبرستان دی او بل ځای کې راځي چې جدیدین پر روایت ابن ماجه کې راځي دا کلمه ترمذی کې ویلي دي نو بیا سوال راځي چې د عذاب د صحابه شو بیا دا صحابه دي ما یو جواب دا کړو ما ممکن ده چې دا د پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړل دي خو د پیغمبر علیه السلام د مدینه د هجرت نه مخکې مړ دي عقبه کې چې ایمان راوړل نو هغه مدینه منوره کې دعوت وکړه نو مدینه منوره کې بعد خلک ایمان وروړي کې چې دا هغه چې ایمان په نبی رسول الله راوړل دي محضرمین شوها او ملاقات نه شوه لیکن مولانا صاحب صحابه شو نو صحابه ته عذاب خبر دی او عمل د وجه نه ملو شي دا څه منافقي سره نه چې دا مقبولین نه دي په جهنم ته
چې کوم مغفرت راغلی دی خلوص تو راغلی دی کنه په حدیبیه کې یا بل دی رست راغلی دی مغفرتونه او کوم مغفرت هم راشي نو به ټیک ده کنه الله به دوزخ ته نه لګي ټول الله جنت ته او په دنیا کې چې بعض اعمال شوي د هغې سزا خو شته لکه ماعز السمین په دنیا کې سزا میلو شوه که نه شوه غامدي په دنیا کې سزا میلو شوه که نه شوه نو کېدای شي بعضې کسانو ته په قبر کې عذاب میلو شي بعضې کسانو ته په کوم ځای کې عذاب میلو شي قبر کې میلو شي دا خبره ده حضرت دې کې یو بله خبره ده هغه دا ده یو سوال چې ډېر مزېدار او ډېر د داسې ښکلي جواب وکړم چې انشاءالله العزیز چې که خیر داسې جواب پتا چې ته نه اورېدلی ادا چې هر کله مسلمانان د پیغمبر علیه السلام د هغوی لپاره د رفع د عذاب سوال ولې نه کوو چې تخفیف یې کوو هر کله چې دا مسلمانان دي نو پیغمبر علیه السلام د تخفیف معلومیه بسا پورې ولې سوال پوره سوال به کړو چې الله عذاب ته ختم کړي معمولی سوال دی د دې ته تعارض څه نه لیکل پیغمبر علیه السلام چې دې لپاره سوال کو د مسلمانانو او صحابه دي نو دا تخفیف معلم ته بسا پوری معمولی غو سوال ولې نه کوي طرف ولې نه کوي چې الله بس درته الله همیشه لپاره نه لري ولې نه کوي نو زه جواب درته کوم مزیدار غوندې هغه دا چې د تخفیف ته مراد طرف ده خفف دو معنی دی لکه خفف یو معنی ده چې دا عذاب وته کم کا او خفف معنی ده چې الله سپکې کا دا عذاب دلته کې دا وجودونه سپک شي تخفیف خفت یو سړی داسې وي چې مرض نیم لاړ شي نیم پاتې چې نو مخالف خفت لفظ استعمالي او یو سړی دا چې مرض بالکل ختم شي نو هم لفظ د خفت استعمالي نو دلته کې به یو خفف نو مراد رفع واخلم او معلم ته به معنا تغوت کې د مخالف شي لعله ما وی کې نسبت د لعل الله پیغمبر ته چې یقین نه پار راځي لعله شاید دا انسان چې دی ان یخفف عنهما عذاب پته پورته شي ما تر هغه پورې چې دا دواړه به اوچې دي له اوچېدو نه مخکې به عذاب پورته شوي وي ما تر دا به اوچنی چې عذاب به پورته شوي وي لغونډې به الله ورکي دا اوچېدو نه مخکې به ختم شوي عذاب معلم ته بسا دغه عذاب د تخفیف لپاره نه غایه نه ده دا آیات د تخفیف غایا نه ده مولانا صاحب معلم ته بسا د قرب د پاره شو لا دی باندې به اوچوالی نیرا غلې د دې دواړو څنګه چې الله به عذاب ورکړي خپل خبره لم لعله ان يخفف عنهما يرفع عنهما او د یوبس پورې به تعالی انتظار د رفع نه کوي د یوبس نه مخکې به الله مسله د خلاص شو دې کې څه دي او بیا دې نه بل سوال کړو چې دا ولې عذاب پورته کیږي یا خو د پیغمبر دعا د معجزه ده او بعض حضرات وی دا بوټي په تسبیح وي یا نه دا هغه کې بیا ما ویل چې بوره ابن حسین اسلمي وصیت کړی دی لیکن دا صرف په صحابه او متقارب دي چې ما په قول باندې توجه نه دي نو محتمل هم نه دي محتمل هم شو چې د معجزه او د دعا د وجنه ده او کړ تسبیحات د وجنه ده په دې باندې د ریاحین او د سیرو قیاس نه کوي د قبرونو بعد خلک د پانو سیرې وسکي د کلمړ چې د پانو سیرې په واجی دا پانو ولا سری د پلاستیکي ملاستیکي دا ګنا اسراف تبذیر د قبورونو ممانعت او د تبذیر کې څه او بعد خلک په ریاحین او ګلونه چې د تسبیح ولا خبره مولانا سره محتمله ده چې د پیغمبر معجزه ده دعا ده تسبیح ولا محتمله ده او تدین وسره بیا لازم نن سبا څه دا ډېر رواج جوړ شوی څنګه چې لوی افسر مرشي وزیر اعظم بلار شي وزیر بلار شي او د ګلونو یو شی جوړ کړي تاسو مدور غوندې په بلو پیسو خرڅيږي نو هغه ته سلوټ مو کی سلوټ عوامو په خبر راځي او قبر ته ولا سلوټ مو او په قبر ولا غشکرې کی او غشیم چې هغه وای هغه بګل نه او تلاته نو غیلان دی هغه تدرزار شروع دی او هغه بګل نه دی او وګورئ دا څه کومه وایي څنګه دی دا څه کوي هغه چې وایي اخر کې دا څه ورته وایي
دور پدې شه باب ما جاء في غسل البول والغسل دا ټول په شریعت کې ګناه ده مخکې ده باب ما جاء في غسل البول مخکې دا ثابته ده دا ګناه کبیره ده او دې بل ثابته وکانه النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القبر يعني في حق صاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى قول الناس لكن استبراشي چې په ابوالو د ما یوکل لحمه او د غیر ما یوکل لحمه کې اختلاف اصلا احناف باندې رد کوي چې ګورې کې بول الناس ذکر دی چې دې سړي ځان نه ساتل سره نه ساتي چا به دي بول الناس نه وایي ټیک ته زبا مانم چې دلته یو بول الناس دی لیکن بل ځای مطلق دی د حضرت سعد ابن معاذ روایت مطلق نيجي امام بخاری دا سکے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ متعلق نبی علیہ السلام فرمائی وَلَقَدْ ضُمَّ الْقَبْرُ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ ثُمَّ رُفِعَ نبی علیہ بی بی نے تپوسو کو وی دا بستا کار کاؤ وی اغا بی بی وی کَانَ رَاعِيَ مَغْنَمٍ ولا يستتر من بولي من بولها یا من بولي یو تصریح ده چې د ګړو د چیلو د بولو نه ځان نه دي ساتل نو ټیک چې دلته به بولو الناس وي او بل د تعمیل دی ما سره د مخکې راشه دا نجاست د بولو او غسل د بولو مولانا صاحب یادو ساتي او دا مثلا د تفکیز نه نوې ما ته وګوره پنځ د امام مالک او د احمد بن حنبل بول د ما یوکل لحمه طاهر زیاده لري او د غیر ما یوکل لحمه کې اختلاف نه کړو په نجس دي او زمونږ د شافعي سے په باندې ابوال د ما یوکل لحمه نجس دي امام بخاری ميلان مسلک د مالک او د احمد سره د قبول الناس وي لما دلائل ما الطويل يو اغد کی استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه مطلق لأن السبيل من بين فرس ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين نما بك فرس نجس نشي طاهر شي نزاد الله قدرت معلومي کی خدا سے نا اذا دو نجس ردم نجس او فرس نجس کیوں فیصلہ ہوئی زاد الله به قدرت باہر ہے او بل من سعد بن معاذ رضی الله عنه روایت کرتا ہوئی چې کان راعي مغنم او دا بيګینه ورته پوس کړل د هغه نه ځان نشات دا د پوښې په خبره دا زموږ دلایل دي مولانا صاحب زموږ کې راځي او د دې دلیل هغه د حرینین روایت او دا غیر مولانا صاحب ما جواب کړو که تاسو یادي هغه محمول په تداوی او په علاج یاد شو او بل مې ویلو چې هغه د باب د علفته تبنا وما انباردن لي مطلب کہ اشربوا من البانها وزمدوا من ابوالها وزمدوا زمان پٹے توی لکھے گی دولت سے کچھ مولانا سے دا باب کا جبت الباب نشتا یا سو کوئی مالا کاتب نغلطی جو ہے کاتب بری بسی مظلوم دے او سو کوئی نا تشخیصا للأذهان او زبو ترکی دا مخان بابو ثبوت عذاب القبر من البول من عدم التجنب من البول باب اثبات عذاب القبر باب اثبات عذاب القبر من البول بول وجنا عذاب القبر حق ثابت به شبته قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن شعبة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في قبرين كذلك وما يعذبان وما يعذبان في قبرين فتلو قبرون تيس انهما لا يعذبان ما السؤال في قبرون تقاضات نه ملوي دغه موضوع مقدر کوم چې مر على صاحبي قبرين مر على صاحبي قبرين او یادا چې انهما زمين بقبرين تراجينكم صاحبين القبر تراجيكم صاحبين قبرين في قرينه انهما او عذاب القبر كما بنشوف لك انهما تنتقل اشاره بدن والركوع والعذاب وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول ولا مستحدث امام بخاري کوئی کہ بول الناس سے بولا اسی قدر تھا بول الناس والا واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ثم قال جريده رد ورد يوشنا فشقها نسبين فغرز على كل قبر واحد قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا
فقال لعله يخفف عنهما يرفع عنهما اغي وقت پورې به تخفیف راشي چې دا بلا وچې شوي نه ان مخکې به خپل اعزاز پورته کړي ورپسې قال المثنى وحدثنا وكان قال حدثنا الاعمش بن يوسف بن مثله لا ملك النبي صلى الله عليه وسلم اعمش مجاهدنا منصور کا مجاهد شاگرد دی اعمش دې مطابق جی والناس العربيه يقول قال چې قول نجستی او په جمعات کې یو عربي شروع کړ صبح کومه مې بند وا پرې شي وی چا به وجه مې ویل ها وبه قال حدثنا موسى بن قال حدثنا قال حدثنا قال سليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقول المسجد فقال ادعوه حتى اذا قام ركعات على كولي وتبدعوا شابت ما وجه ویل د دنیا ته ولي یې کړی څنګه دی یو خدا چې کتب غزار आवाज کې او ټول ځای نور کړی جامع بدل کړی شي بدل بدل کړی شي مې بیمار نه جوړ الک خیره تکلې سنانو اذا فرغ فاستغفر ودي کې مې اختلاف ذکر کړو کنه مولا ته چې منډه وخت وکړه ما سوي چې طهارت د ځمکې په سر راځي ای مسله صرف تخر طریقه او زمون په څو طریقې دا هم مادري کوتي ونی وځه کم دي ماشاءالله الک طریقه الک ټول پاس کا ګولي ګټولو له صفر نمبر ما ته ګوره دا غټ ګول صفر ور سره بل غټ ګول صفر کوم طرف ته یک دی خوا کې دی خوا کی طرف ته الګ بار نه تاسو کومه کوم طرف ته او دا غي خبره تاسو نه غوښتل چې دواړو طرفو ته شوي نو یو زر یو نمبر تو شوي او پر 1001 شو کړ دواړو طرفو شنو یو قبل دوه من صفرونه نو 1001 شو ها موږ له کار وکړو وسلو نه ځاتې نمبر کې څه سره شو لا ها ټول کې په څلور کتاب دي چې بلی څلور توجه ټول دا کوم نه پیدا خدا بس ما به تاسو له تازه کې حاصل د خبرې دادې چې زمون په نسبت درې طریقې دي حفر یو خفا نکتا او دویم جفاف دی او ما دا غیر روایت تر ویلو چې الارض اذا يبست یا اذا جفت فقد زكت او طهارت الارض يسوع او دې کې په حسب نشتا دا خو صرف دا یو طریقه حسب یې غوښته دلیل وو او دې نه ما جواب دا کړ چې دلته کې دا طریقه ځکه غوړه کړه یو په بوی ختم شو وو سره چې جفاف ته پرې دې نو بوی بکای او دویم دا چې زمکه به د جزت کی یو وو سره د چا جامع وجود سره ټکر نشي زو سره پسې شه او صدق او دلوا بوقته ها او ذنوبا بالکل دا روایت دی اختلاف دی تبته بعثتم من قبلي ما طرفنا امتنا وخلق يسرا ولا تخفيف مرا ولا شبده باندې ځان سره ویلې گزارت کول ها قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويونا هي الإيمان أغوى لكل خبر إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بذلوب الإيمان وهم عليه بس بعض علماء چې مراد استنزاء د ابوال د امور
او د بعیر حين يقولون بان العرب كانوا لا يستنزئون من الدك كان بعیر بیا دغه کنه حمیر کې نو اغا غیر ماکول اللحم دی او بعیر ماکول اللحم دی قبر نشته کیا او شامی کې شته چې د قبر نشنه کیا غانې باندې پرې کړ یو وجه رشتہ کر کے تصویر ہوئی وڑو بولو پیشاب نے استنجا صرف اوبو سره کافی کی کرنا دې سمجھ وڑو بولو نا استنجا صرف اوبو سره کافی کی کرنا دا ما ویل کنا چې کله نجاست د موضوع درهم نه زیاتی بول نو بیا بغیر د اوبو نه کار نه کیږي او کداغه نه کمونه په کاغذ او په لوټه کیږي دا خبره مخلاصه کړی ده ګټه چیرو د بول نه ځان نه ساتلو نو دا زنانه چې د حیواناتو چوټي تپیو لاسونه پکې وهي نو ګناه د رښتا او کنيشتا هغه ځان نه ساتل دا مطلب نو جامع بدن په پولیس او دغه په پټګار دی دا زنانه غریبانه چې تپیو چې بیا لاسو ویلي جامع بدن یې ماته دا ضرورت دی